الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما نن جمعه کې با ان شاء الله د اسلام چې کوم زمنګا د ژوند ترولو یو نظام دی او طریقه ده داغي سباز د څه خدوخال بوایو چې هغه خدوخال او هغه خصوصیات داري چې په اسلامی حکومت کې کله غیر مسلم اوسېږي چې هغه ته معاهدین وي ذمیان ورته ویل کېږي او چې موږ ورته په خپل جدید جبه کې ورته اقلیت وایو ماینارټیز ورته وایي د دې څه حقوق دي او اسلام به دغه اقلیت له کم کم حقوق ورکوي او د هغوی د حقوقو تحفظ به څنګه کوي په دې به ان شاء الله زموږ جمعه الله دې ماله د بیان او بیا په دې باندې د پویدو د عمل توفیق موږ له راکړي اسلام یو داسې دین د دین یوازې اسلام مذهب نه دی ګوره اسلام ته موږ دین وایو قرآن کریم کا اسلام ته مذهب نه ویلی شوی چې ان المذهب ان الدین عند الله الاسلام ومن یبتغي غیر الاسلام دینا قرآن کې چرته هم په حدیث کې چرته هم د اسلام د پاره د مذهب نوم نه دی استعمال شوی مذهب خو ډیر محدود تصور دی مذهب خو د تلو ځای ته ویلی کېږي قرآن کریم کې چې اسلام ته کم نوم الله ویلې دی هغه د دین او دین معنا ده د ژوند د تیرولو طریقه یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لپاره خو نو راغلی چې نبی علیہ السلام درویشان تیار کی یوازې منځګزار تیار کی او یا نبی علیہ السلام فقیران تیار کی د دې لپاره نبی علیہ السلام نو راغلی بلکې د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې راغلی نو الله رسول الله ته یو میشن حواله کړو چې دا میشن ته تکمیل ته ورساوه هغه میشن سو هغه د دې دین کمپلیشن او د دې دین هغه تکمیل او چې دا کم دین 1,24,000 انبیاء دا وقتن په وقتن د دې دین خدمت یې کړې دی او ته آخر النبیین ستانه پس بل پیغمبر من راځي نو ته دا فریضه سر ته ورساوه د دې تکمیل وکا مکمل وکا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دین تکمیل وکړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دین مکمل کو دا مایک لږ کمزور کړی دی تاسو د دې دین تکمیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکړو دا دین مکمل کو او د خپل مرګ نه ته سیو اتیا ورځې مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې دا مبارک جاری دی چې الیوم اکملت لکم دینکم بس الیوم اکملت لکم دینکم نن می ستاسو د فار دین کامل کو دین مکمل دی ایواز مکمل نو بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دنیا نقل تشریف کړو نو دین غالب
دین غالب و غالب او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دسه غالب کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د دنیا نتلو تشریف کله ورو نو یو څو نصیحتونه کړو مسلمانانو دا ډېر نصیحتونه پنځه نصیحتونه دي تقریبا یو نصیحت پدې کې داو چې اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب په جزيره العرب باندې چې د اسلام جنډه ولاړه ده نو واستې دا يهود او نصارا و باسي دا د اسلام زمکه دا وسو په دې اسلام جنډه ولاړه ده يهود نصارا به تاسو په دې ځکه نه پرېږدي نبی عليه الصلاه والسلام دین مکمل کو او که یوازې چرته نبی عليه السلام د فقیرانو د پاره او یاد دي فقیرانه جوړول او صرف بزرګان تیارول او صرف درویشان تیارول او دا کارنو کو په خانقاهانو کې کېدل خانقاهونو کې دا صوفیان لګیاو دا د خانقاهونو مشران ټیک ټاک دا کارنو الله په زمانه کې کېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه د مشرکانو سره په دې خبره جګړه نه و په دې خبره اوس موږ د عوام په نه کړل د بدقسمتۍ نه عوام خو دلچسپیم په دین کې ناري نو پویم په منګ نه کړل البه سړی پویږي خو عالم تکینی او سم عالم تکینی بس د خلکو سوچ دا دی چې چاته الله نو معلومو او پیغمبران رالو خلکو ته الله خودو نه دینا دسه نوا قران کریم کې صفا آیتونه دي چې ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض کته تدوین تپوسو کې چې د اسمانونو چا پیدا کړی دی او زمکه چا پیدا کړی دا قران وی لا یقولن الله دی ورته وی چې دا یقینا دا کار الله کړی دی نو الله خو دې پیژاندو ولا ان سالتهم من خلقكم کدا تپوسو کې تاسو چا پیدا کړی لا یقولن الله دی چې موږ الله پیدا کړی دا الله په وجود باندې جګړه نه و الله یې منو خدای الله سره شرکونه کول رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د تکمیل د دین د غلبې د فارغلو دین موږ ته مکمل کو په دې کې هیڅ قسمه کمی نشته په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کوم صحابه تربیت وکونو دا تربیت یوازې د سنو چې هغه ته سمذهبي رسومات خودل بس صرف د جمعات ځونه او ته خودو چې جمعات کې بسړې څنګه مزبه څنګه کوي پنسې به اوچتي کی لاسونه په نامه باندې په سینه باندې کیدي او داغه نه پس بس دقه مسواک به استعمالي او تسبیح به اړي بس دې ته مؤمن وای مونږ ته غټ بزرګ هغه سړی ښکار کوي چې تسبیح وسره پلاس مونږ ته غټ بزرګ هغه سړی ښکار کوي چې تسبیح او څومره د چا سره غټي تسبیح نه هغه مونږ ته غټ بزرګ ښکار کوي دا زمونږ د دین تصور دی تاسو خلاصه کې قسم چرته داسې یو سړی وای نه مګنه چې تک سپین پټکه او تک سپینی جامې او تک سپین صادر او غټه کونټي او دا زر دانه تسبیح او سماولي دي زب مورمنډ کوم لاس بخولم چې جی بزرګ او بس حضرت سے براغه حضرت جی سے براغه ادي حضرت جی نه مونږ بیا تا ویګو چې دا بزرګ دی ولی بزرګ دی ځکه دا شکل ډېر مزیدار دی تک سپینه ګیرا او تک سپین سړی او تک سپین صادر او تک سپین پټکه غوټ غوټ تسبیح یعنی مونږ ته ټول دینم دقه ښکار کیږي د سن د عزت مند دینو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغې او 23 سال چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم مهنت وکړو دای دسه مهنت کړي داسه مهنت لګستا سو خیالي کنه دا ترکان نه ترکان دا ترکان چې کله دروازه جوړی کنه د سره پنسل می د سره دارندې مندې می د سره دا تخزمی دا سولی وسره می اره وسره می هر یو شی وسره او دا د لرګینه تا او راتاوش او دا سترګو ته پټه کی او بیا به چې کله توګینو پر لرګي پر انده باندې او بیا د ماشين په دې رنده باندې او دا سولی په کې تا وਹੀ راتا وਹੀ نو په اخر کې بیا د دروازه په یو شي کې پټ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابو ته دقه شاین د سترګې پټې کړې دا څه ورته قتل چې کم فرق پکې کم کمې پکې لري چې کم کمې په نظر باندې وراغه فورا باندې نبی علیہ السلام د اصلاح کوله لہذا نبی علیہ السلام د فرد اصلاح وکړه د اجتماعیت اصلاح وکړه د بازار اصلاح وکړه د تجارت اصلاح وکړه د سیاست اصلاح وکړه د عدالت اصلاح وکړه د معیشت اصلاح وکړه د معاشرت اصلاح وکړه ټول دین مکمل کو دین مونږ ته خو بلکې په جمعاتونو کې یو خو زه بار بار دې خبرې وضاحت کړې ده چې نه هم چې په جمعات کې بسړې پس پاسيږي او جلسې بګي اوټونه بغواړي خدارنګ د اسلام د حکمرانۍ تصور به چالم نه ورکه او دې ته وایي چې یار دا خو سیاسي خبر دی په جمعات کې بده کې حصہ نه لې دا تا اصل کې دین غلط یاد کړی دی یا په عدالت کې به کار نه لري یا دا چې بس په بازار په ژوند کې ستا کار نشته او موږ یو خبره مشوره کړو چې مولا کې دوړ مسجد تک مولا کې دوړ مسجد تک مولا به د جمعه ته پورې منډه وهي نه جندا سے نه دا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جماعت د پورې منډه والا خو د رسول الله عدالت په جماعت کې وو، د رسول الله جیل په جماعت کې وو، د نبی علیہ السلام مدرسه په جماعت کې وو، د رسول الله عبادت په جماعت کې وو. نو ال نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا بازار ته نتلو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عدالت ته ځکه نتلو چې دا عدالت وو. نبی علیہ السلام دا ټول کارونه دا په دې جماعت کې دننه کول. بهر تقدیر خبرو دیږي او ټیم هم ډیر شاټي زمونږ دا حضور اعظم په دغه اسلام په دې خدوخال کې او د اسلام په دې تکمیل کې یو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اسلامی ریاست کې او په اسلام کې اقلیت الله باقاعده قرباني حقوق ورکړي دي. حقوق یعنی زمونږ اسلامی وطن دی د مسلمانانو، پاکستان دی. په دې پاکستان کې زمونږ سره عیسایان اوسېږي، هندوان را سره اوسېږي. دا هندوان، دا عیسایان او دا سیکان، درې قسمه خلک تقریبا زمونږ سره په دې تیمرګره کې په دې ګرد نوا کې پاتې کېږي. قادیانیان هم پکې پاتې کېږي. د هغوی څخه عمرانه ځکه سخته ده چې هغوی دروغ وایي، هغوی زمونږ دین پټ کړی دی او دین خلکو ته غلط پیش کړی دی، نو هغه هم ډېر بدي شي. خو عیسایان اوسېږي زمونږ سره، هندوان راسه اوسېږي، سیکان راسه اوسېږي. موږ پې ډېر یو، هغوی را باندې لږ دي. د دغه خلکو زمونږ په دې وطن کې باقاعده قرباني حقوق دي چې موږ به هغوی له ورکوو. پاکستان به هم دستوري قرباني ورکوي، اسلام به هم ورکوي، او که موږ یې نه ورکوو نو بیا به داسې یو شي چې زمونږ دا مسلمانان خو یورپ ته ځي، انګلینډ ته ځي، سویټزرلینډ ته ځي، آیرلینډ ته ځي، برطانیې ته ځي، امریکې ته ځي، فرانس ته ځي، کینیډا ته ځي، ناروې ته ځي. نو په هغه ځای کې هم زمونږ د مسلمانانو تعداد 1% او 2% او 3% دی. نو هلته بیا موږ څه کوو که موږ د هغوی خیال نه ساتو؟ په دې وجه باندې اسلام دا یو مکمل ضابط حیات دی. په دې کې د هندوانو ځان له حق دی، د سیکانو ځان له حقوق دي، د عیسایانو ځان له حقوق دي، زمونږ په کې ځان له حقوق دي، د مسلمانانو ځان له حقوق دي. موږ چې ورته فنډامنټل رائټس وایو، بنیادی حقوق، انساني حقوق، چې دا زمونږ د پاکستان په آرټیکل نمبر 4 کې په 4 نمبر آرټیکل کې د پاکستان باقاعده تر باندې فنډامنټل رائټس ذکر شوي دي، بنیادی حقوق. چې دا بنیادی حقوق دی ته و چې دا به ټولو خلکو ته یو شان حاصل، ټولو خلکو ته. یو بعضی خصوصي حقوق دي چې هغه صرف مسلمانانو ته حاصل دي، د ځان په یول غواړي، ابه سیکانو ته موږ نه ورکو. مولانا مودودي رحمه الله نه چا تپوس کړو چې تاسو وایي چې اسلام اقلیت له بنیادی حقوق ورکړي دي، مسلمانانو له ورکړي دي، سیکانو له ورکړي دي، عیسایانو له ورکړي دي. یو طرف ته تاسو د دې خبرې دعوه کوي چې اسلام هر چاله برابر حق ورکړی دی، او بل طرف ته تاسو د پاکستان په دستور کې لیکلي چې د پاکستان صدر به مسلمانی، د پاکستان وزیر اعظم به مسلمانی، د پاکستان چیف جسټس به مسلمانی، او دا کی پوسټونه او غټي عہدې به مسلمانان اخلي. نو څنګه تاسو بیا یو شان حقوق ورکړئ؟ سوال باندې به تاسو پوه شئ څنګه تاسو برابر حقوق ورکړل؟ مولانا مودودي رحمه الله علیه بهترین جواب ورکړی دی. وګوره یو بنیادی حقوق دی، باقي کې یو شان دي، فنډامنټل رائټس چې ورته وایي. په بنیادی حقوق کې سکول دی، هندو بم راځي، سکھ بم راځي، مسلمان بم راځي. اسپتال دی، هندو بم ځي، سکھ بم ځي، مسلمان بم ځي. روډ دی، هندو بم په ګاډه چلی، مسلمان به چلی، موږ بم چلو. پارکونه دي، ټول بوله یو شان دي. داسې پابندي به په سیکانو باندې، په هندوانو باندې، په بل چا نه لګو چې په دې روډ باندې مرازه، په دې لار باندې مرازه، په دې اسپتال کې ته علاج مکوا، او په دې سکول کې ته سبق موایا، دې کالج ته مرازه، دې یونیورسيټي ته مرازه. دا ته نشو ویلې. البته د یو ملک حکمرانی د هغه چا حق دی چې څوک د عمل د دستور وفاداری، یو بنیادی خبره ده. او د پاکستان ریاست اسلامی دی، د پاکستان دستور اسلامی دی، لہذا د پاکستان د دستور سره به وفادار مسلمانی، هندو سره نشي وفادار کېدی. هندو د الله حاکمیت نه مني، نو څنګه به تاغله د اختیار ورکړي تر پاکستان صدر شه. عیسائی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مني، څنګه هغه د ملک حکمران جوړیږي؟ په دې وجه باندې موږ بنیادی حقوق هر چا له قایل یو، د ټولو اقلیتو د مسلمانانو برابر دي. البته بعضې خصوصي حقوق هغه صرف د مسلمان دوی د بل چا به نه. دا په دې وجه باندې ما دا خبره وکړله چې دا 2 ورځې مخکې جړا والا پنجاب کې یو علاقه ده، او په دغه علاقه کې یو ډېر لوی هنګامه شوې ده. او هغه هنګامه دا ده چې د عیسایانو ځای دی، هلته عیسایان اوسېږي، اقلیت اوسېږي په جړا والا کې پنجاب کې.
نو یو عیسائی براوته نو هغه د قران کریم سپانه وسره دي کاغذونه پانه وسره دي مقدس اوراق او هغه سیزلې دي ولې سیزل دا معلومات د پاکستان د ریاست کار دی د زما واستکار نه د معلومات بدوی کوي څنګه چې د قتل انویسټیګیشن کوي څنګه چې د غلا انویسټیګیشن کوي د دې واقعي با شفاف انویسټیګیشن او تفتیش دا د حکومت کار دی دا بکئی ولې وسیزل ګستاخی وکړه او کنه چرته نه دی پوه شوی نو دا به معلومات داغه نه کیږي به گواهان پیش کیږي بهر تقدیر چې کله داغه پلاس کې دا پانی چالي دلی دینو بس جمعات لا مسلمانان مو خو جذباتي مسلمانان هغه د یو کس ول د هندو سوچ تورانه وکنه تورانه وسره وا د بل زاغه هندو چرته قبله تخفي غزولې ورغله او په تور باندې د رخپې کټ کړې ویل د ګوره زمون قبله تخفي غزولې دي د قبله سه کار نو د هندو سه ورانه وا نو مو خو جذباتي مسلمانان یو هغه یو ملګری برغله یا حقیقت مسلمان دی داغه جذبې ته مونږ سلام کو دا سه نه وایو چې دا جذبه نه د پکارو او جمعات کې اعلان کړی دی خدای مبخا دا ضروري لان واوري فلاني ځکه عیسائی دی او قران کریم اوسه زو ټول پس راوځي او بلچې تذکوري مذکور راواله او راځي نو هغه چې کله اعلان شوه دی بس مسلمانان خو جذباتي دي هغه راوتی دي او چا بلچې پلاس کو راغستی دي او چا سټکی راغستی دي او چا ډانګي راغستی دي ټول کله چراوته دي هغه عیسایانو باندې ورغلي چرچ ولا سوزولې دي چرچ ولا سوزولې دي په هغه چرچ کې د نسب راته دي نزو د دې خبرې باندې ځان پوهه کوي زه د عیسایانو د عمل حمایت نکوما خو به کوم ځای چې ناسې منو دا ځای زمانه ده دا زما د پلار نیکم نه ده د محمد رسول الله ځای دی او دا ماته امانت پاتې شوی دی که زه صحیح استعمال نه کوم قیامت پر ورځ به نبی علیه الصلاۃ والسلام ته څنګه مخامخ کومګا په دې باندې هر کس او ناکس نشي کې ناشته چار سړی برازي او خلکو د دین بیانوي نه جنا دا به یو اتھارټي به دا به یو شخصیت بداسي وي چې په دین به پويږي دا به خلکو د دین بیانوي زه به حق دا کوم زه به دا مسله مسلمانان ته واضح کوم نو هغه په دې جمعات کې څه پروتي قران په کې پروتي بخاري په کې پروتي مشکات په کې پروتي کنه نو په چرچ کې به څه پروتي بایبل مقدس په دې کې پروتي انجیل په کې پروتي تورات په کې پروتي کنه نو ټیک د موږ د دې خبرې قایل یو چې په تورات کې او په انجیل کې یقینا چې تحریف شوی دی خو ټول نه دی بدل شوی په دې تورات کې په دې بایبل کې او دارنګ په تالمود کې چې دا کم تعلیمات دي نو دا ټول نه دی بدل بلکې په دې کې د الله رب العالمین د کلام دغه ترجمه بدیشتا دا د الله کتاب دی دا مقدس دی څنګه یاد ساتي ګوره مسلمان طالب علم ته دا خبره کومه چې څنګه د قران کریم منګه حفاظت کو دغه تقدس په ځل کې ساتو بایبل ته بدقه احترام ورکو منګه تالمود ته تورات انجیل ته بدقه احترام ورکو دا د الله کلام دی خدغه خبره الله رب العالمین مسخ کړی دی او نوري کړی دی په بیزتی بیان کو نو پاغه چرچ کې یقینا خبر ده چې پاغه کې بداسي دونه سوزولې شوی دی من په دې خبره من لا یقینا قار راضی که څوک زمون قران سوزي زمون جذبات امراو چتیږي من په خپل جذبات او قابو نشو ساتلې همون سره وجنه مو دا کورم سيزو یقینا دا جذبات پکار دي خود دې په اړه کې خدا حق مونږ ته شریعت نه دی راکړی چې مونږ قاریو مونږ به د عیسایانو بایبل هم سيزو او مونږ اوس د يهوديانو تلمود او داغي تورات بم سيزونو دا حق مونږ نه راکړی شریعت کم شریعت چې ماو ته ویلې دي په قران ننګ وکا هغه شریعت ماو ته ویلې دي ته په تورات باندې او په انجیل باندې ننګ وکا بلکې که عیسائی بایبل سيزي مونږ به د عیسائی خلاف مقدمه کو او کچرته يهودي تورات سيزي دا خلاف مقدمه کو مونږ ټول ته د الله کلام وایو مونږ ته الله امت وسط ویلې ده امت عادل راته ویلې ده په دې وجبانه د نبی له صلوات والسلام امت غور امت ویلې شوی ده کنتم خیر امه اخرجت للناس نو هغه بیا څه شوی دی اخوا نه خو دا څه شوی دی چې کله خلق وکتل چې جمعه دغه عبادت خانه او چرچ را لوران کو نو هغه د جمعه د چرچ نه بس بیا په کورونو باندې خلق ورغلې دي د عیسایانو کورونه سيزي دا کورونه ورانه نو خزم تختیدلې دي او ماشومان هم تختیدلې دي بوډاګان هم تختیدلې دي په پټو کې شپه کړي دا موږ اسلام موږ دنیا له کوم پیغام ورکو دا موږ د څه مسلمانان یو اسلام موږ له دومره حق را کړی دی چې د دې خبرې حکومت ته اطلاع ورکا چې حکومت داغي انویسټیګیشن وکړي موږ سوایو زه تاسو ټول ته په دې جواب په جمعات کې تاسو ناسي ټول خلک بسوي یره حکومت د دې په دې باندې اکشن نالي دا حکومت څوک دی د اسمان نه راغلي دي چرته د دې حکومت دی خلکو تاسو ووټ نه ورکوي دا خلک تاسو په الیکشن باندې نه حکمرانان کیږي ولدي خلکو زنده‌باد مرده‌باد ناری موت نه وو دا دروغ ولي وایو من بیا
چېرې د حکومت په دې باندې ایکشن نه لي نو بیا چې کله ته مهر وهې او چاله ووټ ورکې نو په هغه وخت کې دا سوچ وکړه چې زما په ووټ باندې چې کوم سړی حکمران راځي ابه سبا څه کار کوي د جومات تحفظ به وکړي د مدرسې به وکړي د قرآن به وکړي د بایبل به وکړي د انجیل به وکړي دا موږ ځان له څه بانې جوړې کړي دي حکومت په دې ایکشن نه لي کم کار چې د حکومت به کوي او کم کار چې زما استاد ماوتا به کوو دا هغه واقعه وه چې ما ستاسو مخکې بیان کړله اسلام څه وایي اسلام وایي اقلیت ته حق ورکا او د اقلیتو په حقوقو کې یاد ساتئ ګورې په دې خبره ځان پوهې کوي چې کله هم جهاد دی جهاد ګورې جهاد د علماء کرام مفتیان دلته ناست دي قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي تاسو جهاد وکئ خو لا تعتدوا زیاتې مه کوئ ګورې زیاتې څه ته وایي نو په زیاتي کې دا دي ماشومان موج نه د کافرانو ماشومان موج نه بوډاګانې موج نه ښځې موج نه جنگ دی د هندوستان سره جنگ دی د امریکې سره جنگ دی بچي به نه وژنو جنکۍ به نه وژنو بوډاګان به نه وژنو مذهبي مشران به نه وژنو عبادت خانې به نه ورانو د هغوی مسله به نه کوو دې ته ویل کېږي زیاتې نو څوک د چا سره به جنګ کوو قاتلو الذین یقاتلونکم دغه چا سره جنګ وکړئ چې کوم ستاسو خلاف جنګېږي اسلام خدا وایي موږ ته بخاري کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جهاد لیدلی دی چې ګوري خلک راغونډ شوی دی او ګڼه ګوڼه ده یو کس یې ولګوي ته ورشه دا څوک راغونډ شوي دي را جمع شوي دي چې راغی یا رسول الله وسلم خالد ابن ولید دی او ښځه یې وژلې ده نو خلک هغې ته را جمع شوی دی نبي علیه السلام اسمان ته لاس اوچت کو اللهم انی بریء مما صنع خالد الله چې خالد کومه غلطي کړې ده د هغې نه بری ما ورته نه دی ویلي دا غلط کار یې کړی دی په جنگ کې ښځه وژلې ده او نبي علیه السلام اسمان ته لاس اوچتی الله تعالی زه بری یم د خالد د عمل نه دا کار نه و په کار په جنگ کې ناجایز دی نو پاکستان خو اسلامي ریاست دی لہذا عیسایان د کور نه ایستل او دارنګې د هغوی عبادت خانه سیزل د هغوی کتابونه سیزل اسلام د دې خبر اجازت کم از کم نه ورکوي او ما نن بیا معلومات وکړل د پاکستان ایجنسۍ وایي چې دا کار اصل کې بل چا کړی دی دا مسلمانانو نه دی کړی په دې کې براہ راست د انډیا چې کوم راد او کوم چې د هغوی خفي ایجنسي ده د هغوی اهل کار په دې کې ملوث دي څه کول غواړي ډېر د دې په شا باندې ډېر زیات د هغوی څه مقاصد شته هغه مقاصد څه دي هغه مقاصد خدا دي چې پاکستان کې د اقلیتو د حقوقو تحفظ ونه شي او دلته خانه جنګي جوړ شي مسلمان او عیسائی او هندو په خپل منځ کې وجنګېږي او دنیا ته پاکستان یو غلطه نقشه لاړه شي دویم نمبر چې خلکو ته دا خبره وکړلی شي چې پاکستان کې مذهبي انتها پسندي ده پاکستان کې ایکسټریمزم دی پاکستان کې انتها پسندي ده مسلمانان انتها پسندي او دارنګې د خپل دین په محبت کې او د خپل مذهب په محبت کې انتها ته رسیږي او د دې په اړه کې بیا د اقلیتو په حقوقو باندې 10 اندازي کوي 10 درازي کوي پاکستان کې اقلیتو ته تحفظ نه حاصل هغوی ته پروټیکشن نه حاصل د دنیا ته به د پاکستان یو مسخ شده تصویر وښیي چې پاکستان کې د مسلمان نه بغیر بل څوک نشي پاتې کېدلی نو څه وکړي د پاکستان په خلکو د بین الاقوامي خلکو دروازې بندې کوي بیا د امریکې نه مسلمان راوباسه د برطانیې نه راوباسه د یورپ نه راوباسه ځکه دوی په خپل وطن کې چا ته تحفظ نشي ورکولی درېیمه خطرناکه خبره او اهم خبره پکې زدا کومه دا د جړا واله چې کومه واقعه ده بنیادي طور باندې یو بله مسله راغلې ده بله مسله څه ده او په دې خو فخر پکار دی چې زمونږ د چترال د جماعت اسلامي چې کوم ممبر او قومي اسمبلی مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب هغه په دې قومي اسمبلی کې د دفاعي صحابه اهل بیت اطهار د صحابه او دارنګې د اهل بیت او د هغوی د تحفظ او د هغوی د عظمت بل پیش کو قومي اسمبلی کې او ویلو چې د پاکستان دستور کې دا خبره ده چې څوک چاته کنزل وکړي کنزل بې عزتي د چا وکړي کنزل خو پېژنې که نه د مور کنزل وکړي د پلار کنزل وکړي بې عزتي د چا وکړي او په ده دا خبره ثابت شوله نو دا به جیل ته ځي او 3 کاله به جیل تېروي مولانا عبدالاکبر صاحب هلته بل پاس کړی دی د قومي اسمبلی نه د ملګرو په مشاورت باندې او د هغوی په اتفاق باندې او په تعاون باندې چې که څوک صحابي ته کنزلې وکړي اهل بیتو ته یې وکړي حسن حسین ته یې وکړي علي فاطمې ته کنزل وکړي ابوبکر عمر ته کنزل وکړي بلال او صہیب ته سلمان ته کنزل وکړي رضی الله عنهم نو دی له پکار ده چې موږ ډبله سزا ورکو دی له 10 سال قید پکار دی 10 سال قید چې دې ته پته ولګي چې د اهل بیتو څوک توهین نه کوي نو هغه بل په قومي اسمبلی کې پاس شو چې پاس شو نو 13 ورځ بیا په سینټ کې د جمعیت اهلی حدیث یو رکن دی هغه راغی او هغه په سینټ کې هغه بل پیش کو بل پیش کو سینیټر دی چې کله پیش کو نو هغه بل پاس شو
او دا هغه بل حمایت الحمدلله په هغه باندې کنسنسس جوړ شوی دی خلکو په اتفاق رائے راغلی دا بغیر دا یو پیپلز پارټي هغه یو بشرم وزیر د شیر الرحمن هغه بدبخت مخالفت کړو باقي ټول حمایت الحمدلله کړی ټولو کړی هغه یو خزر هغه خورو پتن لګي چې دا څه شی دی الله څه شی پیدا کړی دی خو هغه مخالفت کړی دی چې دا ویسه یو دا چرته یو دغه ته ولګي یو په دې باندې به کمیټي جوړ کړو چې پاکستان کې کمیټي جوړ شي مطلب دا چې د ردی کې ټوکري کې لاړو بیا هغه باندې بحث وړو کېږي نه د کمیټي څه مطلب د کمیټي لکه موږ جرګه بونه جوړو نو جرګه صحیح جرګه دای چې بس ګډان بلالېږي اوسخي بلالېږي او بس خبره جوړه د ان شاء الله بس پانه اغست دا او که خیری نو بس دا وخت یې جرګې مرګې نه کامیابیږي نو هغه بل د قومي اسمبلی نم پاس شو د سېنات نم پاس شو نو د سېنات چې کله پاس شو نو صدر پاکستان ته هغه تللی دی او صدر پاکستان به په دې باندې دستخط کوي او چې کله په صدر پاکستان دستخط وکړو دا به د پاکستان آئینی او دارنګه قانوني بل به جوړ شي دا د پاکستان قانون به شلا به جوړ شي چې پاکستان کې چم صحابو ته کنزل وکړل چاهل بیتو ته کنزل وکړل نو هغه ته بلس کاله سزا ملاويږي او جرمانه به دی اغسته 1 لک روپۍ دی غالبا دا به دی اغسته کیږي نو کله چې تر چا په خوګ ځای ګوت خپک دی کنه بچغه وای کنه وای نو په پاکستان کې زمونږ یو برادر د شیعاګان هغه بدبخته هغه د اهل بیت سره مینه کوي خو صحابو ته بد نظر باندې ګوري حسن حسین په یاد کې جړاګانې کوي د حسن حسین په یاد کې هغه ویر کوي او هغه ماتمونه کوي او ځان په شړکو باندې وਹੀ خدا حسن او د حسین او د علی او د فاطمه نه بغیر ابو بکر او عمر او عثمان رضی الله عنهم دې صحابو ته په حقیقت نظر باندې ګوري موږ دې شیعاګانو سترګې په دې باندې موږ راو باسو کدا سې کار هغه وګو ناوی چې شروع کړل چې شروع کړل نو اوس هغه په حکومت دباو اچي په صدر پاکستان دباو اچي چې په دې بل باندې دستخط مکوا ورنه پاکستان کې به مذهبي انتها پسندي جوړ شي نو اوس ټول دنیا د پاکستان صدر صاحب ته په انتظار دی چې د پاکستان صدر اوس په عوامي دباو کې راځي او د اسلام او د پاکستان سره مینه کوي نو که دستخط وکړو نو دا به یو مسلمان صدري موږ به ته سلام پیش کوو دا چې د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي بیا موږ به صدر پاکستان زنده باد چې د صحابو په عظمت باندې کمپرومایز چا سره ونکړو او که دا ویریدو نو دا بیا بېغیرته به دا بیا بزدلي دا به د پاکستان د خاورې سم وفادار نه او دا به د اسلام سم وفادار نه موږ امید دی ان شاء الله چې صدر پاکستان جناب ډاکټر علوي سے به ان شاء الله تعالی په دې باندې به دستخط کوي او دا به د پاکستان آئین به جوړيږي قانون به جوړيږي ان شاء الله نو داغه د سبو تاج کولو د پاره په پاکستان کې داسې قسم واقعات کول د دې لپاره چې دا بل کپاس شو نو شیعه سنی فسادات به جوړ شي شیعاګان به دا بل نه مني او دی براوزي او چې دا خو زمنګ سره زیاتې شوه دی نو دا به یو فساد به جوړ شي داغه په اړه کې د جړاواله واقعا رااله د دې لپاره چې دا دلته موږ ته یو سیګنل راکو چې څنګه په جړاواله کې دا مسله رااله سبا په لاهور کې هم جوړیږي او اسلام آباد کې هم جوړیږي او په بل ځای کې هم جوړیږي با موږ ورته وایو الحمدلله زمونږ د پاکستان حفاظت د پاکستان آرمی کوي کنه د پاکستان آرمی بس کوي د پاکستان آرمی ته تنخواه ولې ملاويږي د پاکستان د آرمی نوجوانان د پاکستان د خاورم تحفظ وکړي او د پاکستان د آئین هم تحفظ کوي د پاکستان آرمی نه دی د پاره دا چیف اف آرمی سټاف دی او کدا جرنلان دی او کدا کرنلان دی دا غوي مقصد دا دی چې دا د پاکستان د خاورې تحفظ کوي د سرحداتو په تحفظ کوي او د نظریه پاکستان تحفظ وکړي نو ان شاء الله تعالی که د پاکستان فوج او د پاکستان ملټری او د پاکستان چې کوم نوجوانان دي فوجیان دي چې د پاکستان حفاظت کو ایسو کې نشي ورانولې یقینا منغوایو څنګه چې په 9 مې باندې کم شوی و هغه غلط شوی او کم چې په جړاواله کې کوم واقع وشوله دا غلط شوی دی په کار د چې حکومت دی په داسې حالاتو کې دی صحیح شفاف تحقیقات د واقعاتو کوي ایو خبره دا ده چې زمونږ د حکومت اهلکارو هم هغوی بالکل داسې د ناغرضو ګولۍ اچولې دي دا یو ځکه قرآن وسېزلی شو په بل ځکه پیغمبر ته کنزل وشولې په بل ځکه قرآن وسېزلی شو او دې څه وایي کمیټې وله جوړه کوي نو کمیټیانې چې جوړې دقسې عوام به په اشتعال کې راځي او مسلې به جوړېږي دا ته بیا زمونږ دا خو ابل خبر شومه چې په صوبه خیبر پښتونخوا کې چې کومه نگران کابینه جوړه شوې وه نو په 22 وزیرانو کې 18 کرپټ وختل 18 سم خیال ټول تبر کرپټ دی ټول تبر ټول خاندان کرپټ چې په 22 کسانو کې 18 کسان کرپشن کوي کنه چانه موږ حقوق غواړو چانه به تحفظ غواړو چانه به انصاف غواړي نو چې داسې کابینه سړی جوړه اوس بل کابینه هم جوړه شوله نو باقی کوم کرپشن چې پاتې دی نو هغه اوس په روان درې میاشتو کې به یو الیکشن پته لګي نه چې کال به وروسته یو که 2 کال وروسته وي حالات کم طرف ته لاړ نو 20 روپۍ او 40 روپۍ پټرول ګران شو ډیزل ګران شو حالات کم طرف ته روان دي
دا ځکه چې موږ کم زمونږ اصل نظریه نو هغه موږ پرېښې ده. صرف دا یو حدیث ویما او بیا به انشاءالله بس کومه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په اسلام کې د اقلیتو څنګه تحفظ نه غداري الا من ظلم معاهدا چا چې د یو ذمي سره ظلم وکړي زیاته وسره وکړي عیسائی سا هندو سا يهودي سا خو چې د مسلمانانو په حکومت کې او چا وس زیاته وکړو او انتقصه یا دغه بیزتی وکړه یا دغه حق کم کو حق تلفی ولا وکړه او کلفه فوق طاقته یا دا چې عیسائی د مزدور دی دغه طاقت لګ دی او د زیات بوج ور واچو اته ګنټي دیاړي دا او د پاغه باندې 9 ګنټي دیاړي وکړه تنخواه ولا پټې مور نکړه نو او بیا فرمایي او اخذ منه شيء بغیر طيب نفس یې داغه نه مال واغستو زیاته وسره وکړو هغه په خوشاله نو او داغه نه سمال واغستو. رسول الله فرمایي فانا حجيجه يوم القيامه د قیامت ورځ باندې به د دې معاهد او د دې زمينه طرف نه زب الته کې مقدمه لړاوه هم الته به حجيج ما دفاع بل تزکوما. یاد ساتي ګوره کمن چیرته زمیانو سره ظلم کو د پیغمبر مقابله کو په اصل کې ګوره. او بل حدیث کې راځي دا د ابو داود حدیث ته بخاری کې حدیث ته چې نبی له صلوات والسلام فرمایي من قتل معاهدا کچا معاهد مړکو ذمي مړکو نو لم يرح رائحه الجنه دا به د جنت بي محسوس نکي ګوره. او بیا وان ريحها توجد من مسيره 40 يوما د جنت بوی داسې بوی دی چې د سلويخ تورزو په مزل باندې سړی تلري هغه محسوسي او که چا د عیسائی سره د سیک سره زیاته وکړو مړ کو د جنت په بي پسې الله تعالی محروم کی. په دې وجه باندې عزت مندو راځي چې موږ په دین باندې ځان پویو کو ځان نسلی مسلمانان جوړ کو شریعت راته سوی قران راته سوی حدیث راته سوی پیغمبر راته سوی پغه باندې ځان پویو کو د جذباتي پن موږ ختم کو جذباتي پنونه د دې اس خیر او اهمیت نشته. آخر کې یو خبره بل کوم غدا د پروننا په سوشل میډیا باندې یو پروپاګاندا روانه د جماعت اسلامي خلاف. زه په دې منبر باندې الحمدلله سوګم چې غلط خبره کوي او حق خبره کوي د حق به منګه حمایت کو د باطل به منګ مخالفت کو. هغه دا چې افغانستان ته کله روس راغله نو روس تراغه د روس خلاف مجاهدین او تاسو د مشران تقریبا بټول تلی په روس کې افغانستان کې جهاد د روس خلاف کړو. نو په 1990 کې پاغه ځای کې چرته فلم جوړ شوی دی فلم او هغه بارود کا تحفه په نوم باندې د بارود تحفه په دې نوم باندې چا فلم جوړ کړی دی. داغه فلم چې دنه هغه چا جوړ کړی دی هغه الزام لګول دی په مجاهد ملت په جناب قاضي حسین احمد رحمت الله علیه یو ډېر عظیم سیاستدان تیر شوی دی د جماعت امیر تیر شوی دی او حقیقت کې مجاهد اسلام او دا ټول خلک منی چې مجاهد اسلام یعنی دومره ظلم چې د مرګ نه پسم هغه معاف نکو او ویلو چې دا فلم د او د زوی پیسې ور کړی او دا فلم جوړ کړی دی. فلم د غړا فلم نه دی ور پدیم ځان بویدا جنکی پکې غړي شوی نه دی جنکو پکې سندریم نه دی ویلي. یعنی څنګه چې د ارتغل کوم ډرامه دا چې پدې کې د خلافت عثماني هغه اوتار چړاو ذکر شوی دی د قشانی په دې فلم کې د دې روس په افغانستان باندې حمله او بیا د مجاهدین مزاحمت یعنی یو ډرامه جوړ شوی د خو فلم نوم ورکړل شوی دی. داسې قسمه ډرامې جوړو سو ګنام نه دا او داسې قسم دا چې سړی کله ګوري نه حقیقت ته پته ولګي. خو د دې نسبت د قاضي صاحب سره کوو دا غزوی پرم په خپل وضاحت وکړو چې نه علما پیسې ورکړي دي او نه زما پلار پیسې ورکړي نن ګورې زه د یوې خبرې چې ما حقیقت ځان نه رسولې زه نه کوم ما نن براه راست د منصورې سره رابطه کړې د سار دغه مرکزی ذمہ دارانو سره چې د الزام کې څومره حقیقت دی هیڅوک داغه نه دی خبر او دا یو الزام لګېدل دی. خو زما ګیله د هغې نوجوانانو نه ده چې هغه که د هرې سیاسي پارټۍ سره تعلق ساتي هغه هرې سیاسي پارټۍ سره تعلق ساتي نو یو خبره باندې ځان پوه کړي چې هغه لګیا دي مسلسل په دې پروپاګاندا کې هغوی حصه اخیستې ده او جناب قاضي حسین احمد مرحوم د هغه خلاف په دې میشن کې هغه لګیا دی او په مړو باندې هغوی بد یاد ساتي. نبي علیه السلام فرمیله تصب الاموات مړو ته کنځل مه کوئ دا مړو ته کنځل دي. ګورې په دې وجه باندې کله چې موږ دی حقیقت نه 100% نه خبر دا چې هر څوک دی که دا قاضي صاحب دی او کبل صاحب دی او کبل صاحب دی دا ګناه ده ځان ساتل پکار دی. حقیقت هغه چې ما بیان کو د دې نه وروسته یو سړی هغه د مړو کردار کوشي کوي د هغې تنقیس کوي نو ګوره دا د ایمان اصل کې زوال دی. الله رب العالمین موږ په صحیح دین باندې پوهېږي او الله رب العالمین موږ په دین باندې د عمل توفیق هم راکړي او په دین دی الله موږ ټول د استقامت را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.